बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मून टॉपिक ते electrolytic cell and refining of copper yani electrolytic cell sashede او بل copper yani ترامبا وته چې موږ پښتو کې وو دا به موږ څنګه صفا کوو یعنی یو ځمکې نه موږ څخه مختلف قسم معدنیات راووتل ځمکې نه یو اور راووته چې انګلیش کې ورته ویلی شي اور اوس دا د ځمکې نه راووتن دي که مختلف دې ته ویلی شي کمبینیشن اف میټل دا که یو کمبینیشن وي یعنې مختلف قسمه میټل دې کې موجود وي نو اوس د هغې میټلز نه به مونږ کافر څنګه جدا کوو دا کیږي په الکترولیټک سیل کې یعنی ریفایننګ اف کاپر یو قسمه یوز دی د الکترولیټک سیل او نن لومړنی مونږ وایو چې الکترولیټک سیل څه شی دی electrolytic cell لومړنی که تاسو ډیفینیشن ته وګورئ نو دې کې ویلي دي a cell in which electric current is used to carry out redox reaction and bring chemical change in an electrochemical cell یعنی داسې یو سیل چې په هغې کې به مونږه electric current پاس کوو یعنی بجلی به پاس کوو د څه دپاره چې په هغې سیل کې ریډاکس ریاکشن وشي یعنی اکسیډیشن ریډکشن پکې وشي او یو کیمیکل چینج پکې راشي یعنی یو پروډکټ جوړ شي په هغې سیل کې نو داسې سیل ته به موږ څه وایو الکترولیټک سیل یعنی یو سیل دی اوس موږ څخه هغې ته موږ بجلی ورکړه بجلی پاس کړه او هغې کې دننه یو کیمیکل ریاکشن وشو نو داسې قسمه سیل ته به څه ویلی شي الکترولیټک سیل به ورته ویلی شي یا بل ډیفینیشن دی A device in which non-spontaneous chemical reaction is carried out by passing electric current. یو داسې ډیوایس چې په هغې کې یو کیمیکل ریاکشن کیږي د څه د وجې د الکتریک کرنټ د وجې سپانټینیس کیمیکل ریاکشن به هغې ته ویلی شي چې کوم خپل په خپله کیږي خو دې کې د نان سپانټینیس یعنی دا خپله نشي کېدی دا به کیږي د څه په مدد سره چې کله مونږ د دې نه بجلی پاس کو د دې اگزامپل دي ډاون سیل او نیلسن سیل اوس ورپسې د الکترولایسس دا اکه د الکترولایټس مثال دی خو الکترولایټس یعنې څنګه چې تاسو مالګه واچوله اوبو کې خپله پازیټیو نیګیټیو آین ته بدل شي نو الکترولایټس هم دقسې دی دا به هم چې کله اوبو کې مونږ واچوو نو پازیټیو نیګیټیو آین ته بدلیږي خو دا به هله بدلیږي چې کله هغې اوبو کې مونږ الکتریک کرنټ پاس کو یعنی خپل په خپله به نه بدلیږي بلکې د الکتریک کرنټ په مدد سره به دا پازیټیو نیګیټیو آین ته بدلیږي The process of chemical decomposition breakdown of an electrolyte in fused or molten state by passing the electric current یعنی یو electrolyte ته موږ څنګه هغه موږ د هغې بریک ډاون وشه د څه د وجې د الکتریک کرنټ د وجې یعنی یو electrolyte دی موږ اوبو کې واچو او د هغې پازیټیو نیګیټیو آین جدا جدا شول د الکتریک کرنټ د وجې نو داسې قسمه پروسس ته موږ څه وایو الکترولایسس بوته بیا د کنسټرکشن اف الکترولایټ یا کنسټرکشن اف الکترولیټک سیل الکترولیټک سیل به موږ جوړو څنګه دې کې کم کم څیزونه وي یا یو الکترولیټک سیل تاسو څخه پروت دی نو دې الکترولیټک سیل کې به څه وي دې کې به لومړني نمبر باندې وي الکترولایټس یعنی کوم سلوشن چې موجود وي دې په راشي دې ډایګرام ته وګورئ دې کې چې دا واټر ونده کې ښکاري دا سلوشن دا بلو کلر کې نو دا څه شی دی الکترولایټس دی بیا ورپسې دی ټو میټالیک پلیټس دوه راډز ټایپس شکلونه به وي یعنې دوه راډز غونته کې به وي خو جوړ به وي د څه نه د میټل نه هغې ته به موږ څه وایو الکتروډز او دغه الکتروډز به ډپ وي په څه کې په الکترولایټ کې یعنې په دغه سلوشن کې یعنې دې ته وګورئ براون کلر چې کوم تاسو ته ښکاري دې ځای کې درته زه مارک کړم دا براون کلر دا دواړه دا څه شی دي دا الکتروډز دي دا الکتروډز کوم ځای کې ډپ دي په دې سلوشن کې په دې واټر کې چې کوم څه شی دی الکترولایټ دی پوه شوئ ها
دا الکترولایټس یو به وي انود او یو به وي کیتود. که کور کې بیټریانو ته خیال کړی وي نو هغې باندې یو سایډ باندې پازیټیو نشان وي، یعنی پلس به پې جوړ وي، یو سایډ ته به پې ماینس جوړ وي. نو چې کوم پلس وي نو دې ته انود ویلی شي، او چې کوم ماینس وي دې ته کیتود ویلی شي. او بل ورپسې دی بیټري، یعنی چې کوم نه به ته الکتریک کرنټ پاس کیږي دې سیل ته، یعنی کوم نه به مونږ بجلی ورکو دې سیل ته. اوس د دې کار څنګه دی، یعنی دا څنګه طریقې سره دې کار کوي، ورکینګ د دې څنګه دی. When the electrodes are connected to the battery and electric current is passed, the electrolytes in the solution move towards their respective poles. یعنی چې کله موږ د الکتروډز بیټري سره یعنی الکتریک سورس سره موږ دا کنیکټ کړل او بجلی ته موږ پاس کړه، نو چې کوم الکترولایټس په سولوشن کې موجود دي، یعنی چې کوم پازیټیو نیگیټیو آین په دغه سولوشن کې موجود دي، هغه په سو کې موومنت په سٹارټ کی ټوارډز دیئر ریسپیکټیو پول. یعنی تاسو ویلی دي چې اپوزیټ چارجز اټریکټ ایچ ادر. چې کوم پازیټیو آین دی او نیگیټیو طرف ته ځي، کیتود طرف ته وځي، او چې کوم نیگیټیو آین دی دا به انود طرف ته ځي. یعنی چې کوم باندې نیگیټیو چارج وي هغه پلس والا طرف ته ځي، او چې کوم باندې پلس چارج وي هغه نیگیټیو طرف ته ځي. نو د پلس والا ایته مونږ کیټاین وو نو به کیتود طرف ته ځي، او نیگیټیو آین والا ته مونږ اناین وو نو به کوم طرف ته ځي، انود طرف ته وځي. Anions, negative charged ions, move towards anode. Anions دي د څه شي دي؟ negative charge ions دي، یعنی هغه ions چې پای باندې ماینس چارج وي، یعنی Cl ماینس، Br ماینس یا نور داسې بل آینز دي چې پای باندې ماینس چارج وي. موو ټوارډز انود، دا به کوم طرف ته ځي؟ انود ته. ځکه چې انود تاسو وی چې دی باندې څه وي، دا پازیټیو چارج والا ټرمینل وي، یعنی پازیټیو چارج والا پلیټ وي، نو دا پازیټیو چارج طرف ته ځي. and lose their electron at anode، او دی باندې ماینس چارج دی، نو مطلب دی څخه الکترون سیوا دي. ویلی دته دینه مخکې چې کوم ماینس چارج والا وي، یعنی په کوم ایټم باندې ماینس چارج راغلی، مطلب د الکترون گین کړي دي، ځکه الکترون سیوا دي. نو دی به الکترون څو کی خپل چې کوم الکترون گین کړي او به لوز کی په کوم ځای باندې؟ انود باندې. یعنی چې کله نیگیټیو آین والا ایټمز، یعنی نیگیټیو آین والا نیگیټیو آین کوم دي دا ورشي انود طرف ته، نو انود باندې به د خپل الکترون لوز کی. او اوس هغه ډیفینیشن را یاد کړئ، کوم اکسیډیشن ډیفینیشن چې تاسو ته ما کړو. The loss of electron is called oxidation. These equals په انود باندې سو شو loss of electron وشګنه، نیگیټیو آینز خپل الکترون لاس کړل، نو دا ریاکشن بسوي اکسیډیشن. مطلب په انود باندې کوم ریاکشن وشو؟ اکسیډیشن ریاکشن وشو. بل کیټاینز، کیټاینز کوم دین د څه شي دي؟ پازیټیو چارج آینز دي. مطلب په دای باندې کوم چارج دی؟ پلس چارج دی. په دای به کوم طرف ته ځي؟ موو ټوارډز د کیتود. دای به کوم طرف ته ورشي؟ کیتود طرف ته ورشي. اوس دای څخه خو دا پازیټیو چارج دی، مطلب دای څخه د الکترونز کمې دي. دی به دغلته کیتود نه الکترون ریسیو کړي، کیتود نه به الکترون واخلي، which comes from the anode to cathode through the external circuit. یعنی کوم آینز چې په انود باندې خپل الکترون لوز کړي، هغه الکترون به د انود نه راشي په ایکسټرنل سرکټ په مدد سره، یعنی د بهرني تار په مدد سره به کیتود ته راشي، او د کیتود نه به دغه الکترون بیا څوک واخلي؟ کیټاینز به ته واخلي. hence reduction reaction take place at cathode. نو اوس reduction definition یاد کړئ. the gain of electron is called reduction. نو په کیتود باندې کوم ریاکشن وشو؟ reduction، ځکه چې هلته الکترون گین وشو.
It must be noted that in this process the number of electron lost by an ion and the number of electron gained by an ion must be same. Electron की बस चेंज न राजी मतलब सुमरा electron loss शिविरी दुमरा electron बगेन कीगी यानी दाना चे दो electron loss शुल न द्रे electron बगेन कीगी चे दो electron loss शिविरी दो electron बगेन कीगी यो electron loss शिविरे यो बगेन कीगी यानी नंबर सुमरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस की दुमरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बा गेन की उस रिएक्शंस ता गरी वदी केम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कम किस्म रिएक्शन की उस बुंग सकदे NaCl दा NaCl बस तब बदलीगी Na प्लस और Cl माइनस तब बदलीगी उस पर एनोड बांधते हो गोराई एनोड बांधते हो गोराई नु Cl माइनस थे द Cl माइनस पखपल दो इलेक्ट्रॉन लास की यानी दो क्लोरीन दी दो क्लोरीन आयन दी द्वाड़ा वखपल यो इलेक्ट्रॉन लास की यानी यो क्लोरीन दे दनबा यो इलेक्ट्रॉन लड़शी और बल क्लोरीन दे दनबा यो इलेक्ट्रॉन लड़शी टोटल बंग से कसोर इलेक्ट्रॉन राशि 2 इलेक्ट्रॉन बराशी और द क्लोरीन और क्लोरीन बयोबल सरा रिएक्शन की दा बस जूल की Cl2 बजूल की फर्स्ट ले भी देवान दे यानी दो क्लोरीन आयन दी देख पर यो इलेक्ट्रॉन लूज को न द टोटल मंग सा कसोर रालल 2 इलेक्ट्रॉन रालल और द क्लोरीन क्लोरीन बयोबल सरा यो जैशी दे बस जूल की Cl2 बजूल की और फिर बल रिएक्शन दे रिडक्शन एट कैथोड उस दक चिकम Na प्लस हो निजिकम Na प्लस हो दलता के दा दो इलेक्ट्रॉन रालल द एनोड नचरता कैथोड था उस दगा सोडियम रकम दे दा सोडियम दे बदा दो इलेक्ट्रॉन गेन की और दे बसता बदल शी सोडियम एटम था बदल शी यानी दब द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करल दना प्लस चार्ज खत्म शो the diagram that told gore दी दा कम दिनो external source थे यानी बैटरी दा द्वारा जगम दिन दा electrodes दी दा पे electrodes दी और दा कम दिनो दा NaCl माइनस और Na प्लस दा electrolytes मौजूद दी हाँ उसदे इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मंग द मेटल प्यूरिफिकेशन सफाई संग को दे यो कॉमन एग्जांपल्स तास बुक के मौजूद दे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर प्योर कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दा होता सोलह दिनों क्लास ने कहलू जी कॉपर यो गुड कंडक्टर दे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉपर चिकम दे दा मुंगा प्यूरिफाई को बस बांधे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बांधे यानी द इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो मदद सरद दी रिफाइनिंग की सफाई की special conditions are applied for this process so that only pure copper is separated from ore दे द पार खास कंडीशन प्रोवाइड को खास कंडीशन का सिर्फ पाए और की सिर्फ कॉपर ने रे नोर हम बल्ला मेटल्स दी नो द हर मेटल द पार स्पेसिफिक कंडीशन पकार वी दी लबमंग दा से कंडीशन वर्को चाह स्पेसिफिक वी खास वी द सदा पारा द कॉपर द जुदा कोड द पारा उस दा किस्म प्रोसेस चे मुंग उगु नो सुमरा परसेंट प्योर कॉपर बमुंग सका हासिलीगी अब भी 99.99% प्योर कॉपर दा बमुंग सका द दीप मदद सरा हासिलीगी उस दे सेल कंस्ट्रक्शन होम अक्का से दे चंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो सका जदा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले देखे बा इलेक्ट्रोलाइट्स हुई वागा इलेक्ट्रोलाइट्स पे के कम हुई कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड यानी CuSO4 now H2SO4 copper sulfate and sulfuric acid CuSO4 plus SO
sparmulism H2SO4 sulfuric acid H2SO4 एनोड बवी पिके او कैथोड बवी او एनोड बद सने जोड़ भी इम्प्योर कापर ना यानी چې کم اور موږ څخه حاصل شوی د ځمکې نه هغه به موږ د څه په تور استعمالو د اینوډ په تور به استعمالو او چې کم کیتوډ دی دا به موږ څه استعمالو پیور کاپر یعنی چې کم موږ څخه مخکې نه یو خالص کاپر موجود دی هغه خالص کاپر به موږ کیتوډ په تور استعمالو او دا کم چې موږ څخه د ځمکې نه اور حاصل شوی دی نو دا به موږ څه په تور استعمالو د اینوډ په تور استعمالو یعنی څنګه هغې سیل کې اینوډ او کیتوډ نو هغه اینوډ هم میټل او کیتوډ هم میټل دا هم دقسې دی اینوډ دا به امپیور کاپر وي او کیتوډ به پیور کاپر وي اوس دې دپاره کنډیشن کم پکار دي ټمپریچر به دې دپاره موږ ورکوو 50 ډیګري سنټیګریډ چې کوم وولټیج دی هغه 0.3 وولټس وي او کرنټ په والا 160 to 400 امپیر پر میټر سکویر کرنٹ والا موږ پرووایډ کوو اوس د دې سیل ورکینګ څنګه دی when the current is passed copper dissolved from the impure copper anode to give copper ion اوس چې کله د دغه سیل کې موږ الیکټریک کرنٹ پاس کو نو اینوډ کې خو اینوډ مونږ ویلې چې دا به امپیور کاپر وي نو دې کې چې کوم د اینوډ کې چې کوم کاپر موجود دي دې به الکترون لاس کې په اینوډ باندې او Cu پلس آین ته به بدل شي ان مخکې ریاکشن را روان دی دا دی دې کې دا کاپر آین چې کوم دي دا کاپر امپیور کاپر دی په اینوډ باندې Cu+2 ته بدل شي او دوه الکترون باندې هلته کې لاس کی These copper ions are positively charged ion and move towards the cathode. اوس د الکترون لاس کړل نو په دې باندې پازیټیو چارج رااله دغه پازیټیو چارج آینز دي د کوم طرف ته موومېنټ سٹارټ کی کیتھوډ طرف ته یعنی کیتھوډ طرف ته به د موومېنټ سٹارټ کی at cathode these ion gets the electron and deposited on the cathode the اوس څنګه هغه الکترولیټیک سر رعایت کوي هغه کې الکترون اینوډ باندې لاش ول هغه الکترون د اینوډ نه لړل کیتھوډ ته دې کې چې کاپر کم الکترون په اینوډ باندې لاس کړل هغه الکترون باندې اینوډ نه راشي کیتھوډ ته او چې کم کاپر آین تلو کیتھوډ په هغه ځای کې آین د هغې نه واخلي او ډیپازټ پشي په کوم ځای باندې کیتھوډ باندې یعنی کیتھوډ نه به آین واخلي او هغې سره به اونخلي کیتھوډ مخکې نه پیور کاپر نو اوس نور صرف کاپر آینز روان دي او هغې سره انخلي hence oxidation take place at anode and reduction take place at cathode نو oxidation روان دی یعنی loss of electron روان دی په اینوډ باندې او gain of electron روان دی په کیتھوډ باندې Traces of active metal like zinc, iron are also dissolved but they do not deposit it over cathode because the condition we provided are specific for copper. تاسو ته وی اور کې आवाज کاپر بنوي نور هم برلا میټل بوي نو هغه باندې ډیپازټ کیږي په کیتھوډ باندې ځکه چې دا کنډیشن دا سپیسیفیک دي د کاپر لپاره Less active metal like gold and silver remain undissolved and settle at the bottom known as anode sludge or anode mud چې کوم less active metal دی ان activity دور نشته gold دی silver دی دا به undissolved پاتې شي یعنی د نه ډیزالو کیږي په دغه الکترولایټ کې دا به لاندې ویښ کې پاتې شي هغې ته به څه ویلی شي anode sludge یا anode mud اوس دا کیمیکل ریاکشن دی دې په لوز دې ته وګورئ دا اینوډ دی لیکلي دي ورته اینوډ دا څه شی دی امپیور کاپر دی دا به څه وي امپیور کاپر به وي دا موږ څخه څه شی دی کیتھوډ دی دا به څه وي پیور کاپر به وي
کوم الکترولایټ یوز شوي دي څه شی دی کاپر سلفیټ الکترولایټ یوز شوی دی. اوس دا دی انود مډ. د انود مډ به لیس اکټیو میټل وي یعنی ګولډ شو سلور شو یا نور څه میټل شول دا په دې ځای کې موجود وي. اوس دا دې ځای کې زموږ د لیکچر اختتام وشو. سبا له به انشاءالله بل ټاپک واورو.